بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام شرکا کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشحالی، ترقی اور حقیقی آزادی لے کر آئے، جس کی جدوجہد ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیابی دیتا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. آج ہم جو آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کے لیے یہ کلی کچہری کر رہے ہیں اپنے عوام کے لیے، یہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جب وہ 2021 میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے شروع کی تھی کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. تو اسی آئیڈیا کو، اسی ویژن کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں، اور میں اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب آپ کے لیے احساس رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، آپ کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، آپ کے لیے مسلسل جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اسی طرح آپ کا وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھی ہوگا. آپ کی ترقی، خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے گا. آج یہ کلی کچہری جو ہے ہم ضلع باجوڑ سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ضلع باجوڑ بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے، اور گزرا بھی ہے، تکلیفیں ان پہ آئی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے خیبر پختونخوا کا جو قبائلی ضلع ہے باجوڑ، اس سے شروعات ہو. ہمارے کچھ لوگوں نے کمپلینٹس درج کی ہیں، ان سے ہماری براہ راست گفتگو بھی ہوگی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. باجوڑ میں ہمارے آن گوئنگ سکیمز تقریباً اس سال 27 ارب روپے کے آن گوئنگ سکیمز ہیں، جس کی ڈیٹیلز میرے ساتھ بھی موجود ہے، اور ڈی سی باجوڑ اپنے آفیشیل پیج سے بھی وہ اپلوڈ کر دیں گے. اور اگر کسی کو باجوڑ کی عوام کو وہ چاہیے ہوں تو ڈی سی آفس سے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کے ضلع میں صوبائی حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہیں، اور آپ کے منتخب کردہ نمائندوں نے صوبائی حکومت کو آپ کے لیے کون کون سے پروجیکٹس دیے ہیں. اسی طرح ہمارے جو باجوڑ کی عوام ہیں، انہوں نے تقریباً 1,14,000 ہمارے باجوڑ کے لوگوں نے صحت کارڈ سے علاج کروایا ہے، جس کی لاگت 2.9 ارب روپے ہیں، جن میں 50 کروڑ روپے دل کے امراض، جبکہ 25 کروڑ روپے کینسر کے علاج پر خرچ ہوئے ہیں. باجوڑ کی عوام اور ہمارے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر میں آج سال کے پہلے دن یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ 1000 بلین کا پیکج جو ہم قبائلی اضلاع کے لیے لا رہے ہیں، اور جس کا وعدہ مرج ہوتے ہوئے ہم سے کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1000 ارب روپے کا پیکج فائنل سٹیجز میں ہے، اور آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. جلد از جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گا. جی ابھی شروع کرتے ہیں. شکریہ. With your permission, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہدایات جب سے آئی تھیں تو
20 नवंबर 2025 को 20 नवंबर को हमने बाजोल डीसी के पेज पे पब्लिक को इनविटेशन दी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपने मसाइल बराह रास्त आप शेयर करना चाहते हैं. सो इस पे 464 लोगों ने अपने मसाइल रखे कि ये हम वज़ीर आला के साथ डिस्कस करना चाहते हैं और उस पे उनसे हिदायत चली जाएं इदारों को. 464 शिकायत सारी जो थी वो वर्केबल नहीं थी. उसमें कुछ कोर्ट मैटर्स थे, कुछ इंतहाई पर्सनल नोवियत के शिकायत थी, कुछ फेडरल रूमेन में आ रही थी, कुछ दूसरे सूबों के साथ कोई वहाँ पे मुश्किलात थी. सो हमने कोशिश की कि उन सारों को सिफ्ट करके और उन शिकायत को टाले कि जो करने वाला सिर्फ एक बंदा हो लेकिन उससे फ़ायदा उठाने वाले 101 बंदे हों. सो हमने कम्युनिटी को फोकस किया और कम्युनिटी में फिर उनको फोकस किया कि जिसका मास कवरेज ज़्यादा हो, बजाय इसके कि 2 कम्युनिटी के इश्यूज थे लेकिन स्कूल का हमने प्रेफर किया बनिस्बत एक आप दूसरे इशू पे. सो उस निस्बत में हमने 23 ऐसी शिकायत का वो लिस्ट डाउन की सर कि जिसका वन वे और दी अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे पब्लिक के साथ, कुछ इंडिविजुअल भी हैं वो भी काबिल गौर थी, तो वो भी हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं. सो अभी सर कुछ और 2 हमने लोगों को सर उनके ईज के मुताबिक एक्सेस दिया. सबको कहा कि अगर अपने घरों से लाइव होना चाहते हैं तो अपने घरों से, कोई दुकान में है तो दुकान से लाइव हो जाए, कहीं से भी अपने वर्क प्लेस से, अपने काम को डिस्टर्ब ना करें, आप वहाँ से लाइव हो जाए. जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो वो डीसी के ऑफिस आ जाए. और जो कोई अपनी आइडेंटिटी पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो तो वो बेशक फ़ोन कॉल पे हमें कर ले. तो तीनों फैसिलिटीज़ इस वक्त अवेलेबल है और किसी को वो नहीं है. तो मेरे ख्याल से सर हम पहला जो वो है सिटीज़न है उनको लाइव करते हैं. सर زاید خان د ضلع باجوړ تحصیل سردار دی باجوړ نه تاسو آنلاین یم سر. سر زاید خان خیر سات مزاج خله خیر دی سر جی بس تاسو ډېره زیاته شکریا سر چې تاسو موږ له مقرره کړه. سر زموږ د سکول لږه مسله موږ سره زه په پرایمري سکول کې یم او ما سره 430 تعداد دی که نه سر. او دې سره 2 فیډر سکولونه دي چې هغه په نور ځایونو کې دي. هغه هم سر زما د مطلب هغو کوم ریکارډ د مینټین څومره کار دی هغه هم سر زما ذمه داري ده. او دې سره یو دغه سکول دی د ډبل شپ سر هغه ریکارډ مینټین کول هم زما سر ذمه داري ده. او سر یو ټیچر دومره کارونه سر مشکل دی هغو لپاره. سر مارکیټ ټیچرز منظوري راکړئ سر او د ټیچر پی ټی سی پڑھنا یا پرمننٹ ټیچر دي سر موږ دغه د ټیچر بندوبست سکول نوم سر 430 تعداد دی سر. سکول نیم هم سره زاید سکول نوم ستارانو تحصیل سلارزی ضلع باجوړ. خدا 423 स्टूडेंट्स थी और टीचर पे हो ये यस सर. तो उस स्कूल ने चिकम दिया ऑनलाइन है यस स्कूल ना ऑनलाइन है उस सर. हाँ अच्छा सेक्रेटरी साहब ये 423 स्टूडेंट्स और एक टीचर जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है वो 1:40 मतलब एक टीचर 40 स्टूडेंट्स पर. तो ये तो बिल्कुल ज्यादती है कि मतलब 423 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही टीचर है. ये आप देखें जो स्कूल का नाम है और नोट कर लें और ये विद इन 14 डेज मुझे जो है इसकी रिपोर्ट चाहिए और ये मसला हल करें. और इसके साथ साथ आप कोशिश करें क्योंकि बाकी सेम नेचर के कंप्लेंट्स भी आए हुए हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं. एक ज़ैतुल्ला यूसी पशात, इरफानुल्लाह यूसी शनके अलीजो, मिस्टर रफ़ीउल्लाह यूसी मामून से हैं, मिस्टर जान बहादुर शकरो मामून से हैं. ये तकरीबन 4 कंप्लेंट्स और भी है सेम नेचर के. तो ये आप जो है फौरन इसका नोटिस लें. 14 दिन के लिए के अंदर अंदर इनका ये मसला हल होना चाहिए क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हमारे सूबे का, हमारे मुल्क का. तो इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. सर प्लान मैंने बना दिया सर, आपसे अप्रूवल भी होगी, कैबिनेट से काउंसिल हो जाएगा. ठीक जी अमजद खान.
वालेकुम सलाम। सर دا برانچ پرایمری سکول دی قنبر حسن آباد برنگ کې سر हाँ سر دغه MIS کوډ هم دی 6464 دغه MIS کوډ دی سر له 2005 کې منظور شوی او 2013 کې بیا د دې د بلډینګ لپاره ټندر وش خو هغه وخت کې چونګې عباسي صاحب گورنر رالی او هغه د پاټا ټول سکیمونه فریز کړه نو دیم پکې فریز شو سر د اوسه پورې د دې سکول هغه بلډینګ جوړ نشو نمبر 1 سر دویمه دا سر چې په دې سکول کې چونکې د PTC فنډ ټیچر هایر شوي وه خو هغه ته فنډس په پراپر طریقه باندې سر نه میلاویږي کله میلاو شي سر کله نه میلاویږي او اوس سر دا سکول بندیږي نو سر دغه یو ریکویسټ دی چې دې لپاره سر PTC فنډ ټیچر سر یا ارینج کوي دویم سر که دغه نی نو بیا یونیسیف والا یا بل څه داسې یو اداره چې هغه ټیچر ورکوي چې دا سټوډنټان دا مستقبل ضایع نشي سر सही दा सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन हम नास्ते अगम स्ता खबर और इस्तासो पार्लियामेंटेरियन हम नास्ती अगम दस्तासो खबर और सेक्रेटरी साहब इसका जो है आपने जहां से भी हो अगर फर्ज करें अवेलेबल ADPs में ये बन सकता है उससे देखें वो नहीं बन सकता वो उसमें स्पेस ना हो तो जो भी आपने करना है इसको जो है इमरजेंसी की बुनियादों पर आप स्टार्ट करें और अगर फर्ज करें नॉन ADP में लाना हो तो नॉन ADP में लाएं लेकिन ये मसला हल करें। सर इनकी दो कंप्लेंट्स मेरे ख्याल से अमजद खान आपकी दो और भी हैं एक रोड के कंस्ट्रक्शन से मुतालिक थी और एक पब्लिक हेल्थ से मुतालिक वो भी बता दें। जी सर रोड के कंस्ट्रक्शन है सर ये MPS साहब अगर मौजूद है उसके इल्म में है कि ये जो मैमूल सुलई چې کوم مین روډ دی سر دا انتهایی د ابتر صورتحال سره مخ دی سر نمبر دغه ډیر ضروری دی انتهایی مشکلات دي خلکو د MPS په علم کې ده MP اجمل خان صاحب دی سر हाँ هلو او د اوبو څه ډول سر اوبو چونکې په دغه سولۍ چې کوم علاقه ده دې ته د اوبو سره انتهایی مسلې دي دغه خلک ډېر د لرې لرې ځایونو نه په خرو باندې اوبه راوړي ماشومان بجای د دې چې سکول ته ولیږي هغه سهار کې دا ماشومان په اوبو پسې لیږي بیا اکثر په چې کوم چشمه ده په هغې کې اکثر بې نمبر هم نه میلاویږي د ماشومانو ټوله ورځ هم ضایع شي سر 4-5 کیلومیټر د لرې نه هغه اوبه راوړي سر अमजद खान इस तरह है कि जो रोड है वो हमारी जो मौजूदा ADP है उसमें इंशाल्लाह ताला उसके लिए कोई स्पेस बना लेंगे और इसमें जो है हम ब्लैक टॉप रोड की अप्रूवल कर लेंगे अगर फर्ज करे हुई है फिजिबिलिटी में आया है DP में रिफ्लेक्ट हुआ है तो उस पर मजीद तेज काम किया जाएगा अगर नहीं है तो इसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। दूसरा जो आप पानी का कह रहे हैं ये कल इंशाल्लाह ताला टीम आ जाएगी PHE की वो सर्वे करेगी सर्वे के बाद जो है ये डायरेक्टली PC1 बनाएगी और इस पर भी इमरजेंसी की बुनियाद पर आपके लिए इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर دا د سکول مسله دي چې سر هغه سکول کې فرنیچر نشته دی نو کټاټ چرته میلاو شي او وایټ بورډي نو هغه د سکول ماشومانو ته نیکسٹ چې کنه छुट्टियां नहीं خاص फर्नीचर के लिए हमारा ऑलरेडी जो है कैबिनेट से अप्रूवल हो चुका है पैसों का वो इंशाल्लाह जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं वो तमाम सूबे में जहाँ जिस स्कूल में मिसिंग फैसिलिटीज हैं उसके लिए ऑलरेडी हम अप्रूव कर चुके हैं फाइनेंस तो वो भी जो है सेक्रेटरी साहब बैठा हुआ है वो कल या परसों तक आपका ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर د دې سکول MIS کوډ هم دی سر هغه د نو کو بلډینګ د لپاره پرول وشي یا کمره نیمه جوړه شي د ماشومانو ته بلک سہولت پیدا شي سر रंदा बस इंशाल्लाह जुड़ेगी बात। थैंक यू सर सर ډیره مننه ډیره زیاته شکریا سر جی वालेकुम सलाम زما نوم عزیز الوهاب دی زما تعلق د تحصیل خار مولا کلیجار سره دی زمونږ د دې آبادی تقریبا 40,000 پلس ده سیدا دلته واحد یو میډل سکول دی چې هغه اوس های ته اپډیټ شوی دی خو د هغې په جوړېدو کې به تقریبا نور هم 3 کاله لګي او د جینکو سکول دی سر ها
نو هر کال تقریبا 60 نه ولا 70 پورې ماشومان چې دي دا د هاي ایجوکیشن نه هغه محروم کیږي، ځکه چې دی اتم پاس کی نو اتم نه بعد به راغوي دومره سپورټ کولای نشي چې خار ته لاړ شي. صحیح ده. یا راغا چې دا سکول چې جوړیږي نور بم 2-3 کال لګي، په کار دا چې دا کوم د was the middle building دی کې وته 9 or 10 start شي. ہاں صحیح دا. اس میں سیکرٹری صاحب اس طرح کریں کہ سب سے پہلے تو اگر اپ گریڈیشن کا پروسیس شروع ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. اگر فرض کرے وہ شروع نہیں ہے تو وہ پروسیس ہوتا رہے گا، لیکن اس سال آپ 2 فیبریکیٹڈ روم ان کے لیے کریں. فیبریکیٹڈ روم میں جو ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا وہ، کیونکہ ابھی 8 سے اگر ہماری بچیاں جو ہیں وہ 9th کو جائے گی تو 9th کی کلاس وہاں پر ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹیچرز بھی ہونی چاہیے جو انہوں نے بتایا ہے، تو یہ فوراً سے پہلے آپ نے کرنا ہے. اور جو آگے کے لیے اگر فرض کریں وہاں پر صرف مڈل اسکول ہے اور ہائی نہیں ہے، ہائر سیکنڈری نہیں ہے، تو ہمارے پارلیمنٹیرین کا جو ابھی سن بھی رہے ہیں وہ آپ کے لیے پروپوزل بھی لے آئیں گے اور اس پر فوراً سے پہلے پھر کام بھی شروع کریں. ٹھیک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے سر. اوکے. بس دغه راته دي کنه چې سکالي کم از کم چې د ماشومانو دا چې سکالي خو ځای نشي مصبر خو ډیر ځای او کم از کم چې سکالي اوس کم دي 190 ماشومان دي سر کنه 190 چې د دې مستقبل بالکل خطر کې دا چې هر کال او سر اوس 89 اوس 8 کې ته 190 تقریبا دومره ماشومان دي، نو د دې خو ټول والدین دومره نه چې راغي و ترګاړي بندوبست کې خار ته راولي. اچھا اس میں عزیز خان اس میں ایک اور کام کرتے ہیں. 190 بہت بڑا فگر ہے. پہلے تو فیبریکیٹڈ رومز کریں. اگر فیبریکیٹڈ رومز نہیں ہیں تو اس کے لیے اسپیشل ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے جو ان کو لے کے بھی جائیں اسکول اور واپس لے کر بھی آئیں گھر. تو اس کے ہاں پہلے تو فیبریکیٹڈ رومز ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں ہوئے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پر تعلیم آگے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے ہم جو ہے اسپیشل ٹرانسپورٹ دیں گے آپ کے لیے. سر پری فیل روم ان کو سر 4-5 دن میں لگ جائیں گے. 4-5 دن میں عزیز خان آپ کے لیے فیبریکیٹڈ رومز مل جائیں گے انشاءاللہ، لگ جائیں گے. اس کے علاوہ اس کا وزٹ بھی ہو جائے گا سر. وزٹ ہو جائے گا. جی سر. عزیز خان ستا مسئلہ به حل شي انشاءالله تعالی. ها تھینک یو سر، ډیر مننه سر جی. اوکے مهرباني. اوکے سر، الله حافظ. فضل مالک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سیم صاحب څنګه ښه وئ؟ خیریت ته فضل خان خیر. شکریہ سر، تاسو زمونږ مسایل اورئ، ډیره مننه. سر زه یو سیکنډ شپ ټیچر یم. ستاسو په علم کې ده سر چې په 2022 کې ستاسو ګورنمنټ چې کوم دی د سیکنډ شپ پروګرام اغاز وکړو او سر دا یو کامیاب پروګرام روان دی سر. په دې کې چې کوم دی د 60,000 پلس چې کوم دی انرولمنټ دی سر. دې سره چې کوم دی ښه ریزلټ یې ورکو. په 3 بورډونو کې پوزیشن هولډر رال سر. په دې استادانو محنت وکړو سر او دیو چې کوم دی دا پروګرام کامیابی طرف ته روان کړی دی، ښه کامیاب روان دی سر. او دې استادانو چې کوم بنیادی مسایل دي سر او تر اوسه پورې 4 کاله تیر شو زمونږ چې کوم دی یوه مسایل هم حل نه شوله. په ځای دې چې زمونږ په مسایل کې ورځ په ورځ اضافه کیږي سر. زمونږ بنیادی مسایل دي او هغه جایز مسله سر. زمونږ چې کوم د ستاسو مینیمم ویج پالیسی ده د حکومت د هغې په پالیسي باندې زمونږ چې کوم دی عمل نه کیږي او موږ ته چې کوم دی 25,000 روپۍ تنخواه راکړی کیږي سر. د یو مزدور تنخواه برابر هم موږ له نه راکړی کیږي چې دا د استادانو تحقیر دی او ضرایت هغه کوم دی تحلیل کول دي سر. زمونږ دویم مسله چې کوم ده د هغې زمونږ په ستاسو سره په سکولونو کې موږ انګیج یو او بیا د چوټیانو تنخواه موږ ته نه راکړی کیږي. موږ چې کوم دی د وینټر ویکیشن چې کوم دی او د سمر ویکیشنز د هغې تنخواه موږ ته نه میلاویږي. صحیح ده سر. بیا زمونږ دا چې کوم دی
تنخواه چې کله موږ ته ملاویږي موږ ته په 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس ملاویږي او چې راشي هم د ډي سي په اکاونټ 4 باندې راځي نو موږ چې کوم دی هلته بیا 2 میاشتې پروسس واخلي نو سر موږ په دې تنخواه پسې چې کوم دی خوارو ذلیل شو کله د ډي سي افیس ته ځو کله چې کوم دی د ایجوکیشن افیس ته ځو کله د فاینانس د ډسټرکټ فاینانس افیس ته ځو کله بینک ته وزټ کوو نو دغه تنخواه چې کوم دا استادان غریبانان قرضداري 4 میاشتې دې تنخواه نه ملاوي شوي چې بیا راشي بیا دغسې چې کوم دی ماحول وي دلته نو دا استادان چې کوم دی دا ویل کوالیفاید استادان دي ښه په پراپر طریقه باندې راغلي دي د دې ډیمو شوي ده د دې چې کوم دی ښه په میرټ بنیاد باندې راغلي دي خو دې استادانو چې کوم دی دې ته عزت نه ملاویږي دیو د دې چې کوم دلته هغه شانته سلوک اوسني کې قسم چې د یو استاد حق دی په معاشره کې نو سر د حوالې سره چې کوم دی تاسو زموږ تاسو ریکوست منګه هر اپیس ته تلو د ایجوکیشن اپیس چې کوم دی تاسو خبره پوره شو سه واوري سر देखिए چې کوم د DSS پالیسی دا اوري دا سر دا چې موږ وسر 9 months ته پر دې پیمنٹ کو او 25000 پر منث سر دیگه سر اوس مونږه ریویژن کوو لګیو او مونږه سر 25000 نه سر د دې چې کوم ویجز دی هغه ان شاء الله انکریز کوو سر دا یو پروپوزل روان دي سر کابینټ ته ان شاء الله پای کې سر د دې خبره ټیک ده چې مونږ دا ویجز سیوا کول پکار دي دا تقریبا 3 کال سر د دې پروګرام وشو سر او په دې کې تقریبا 6000 ټیچرز سر موږ سره انګیج دي سر 70000 اراوند سر پورا کې کې سر موږ سره د دې انرولمنت دی د دې ماشومانو سر سزاینو کې موږ د خر ریزلټس روان دي سزاینو کې موږ د دې ریزلټس خراب روان دي موږ د ریسنټلی سرچ کوم د دې ریزلټس راغلل دا غي په بیس باندې څه کسان موږ ټرمینیټ کړی دي خو سر د دې چې کوم تنخواه دا به 9 months ته پاره دی ته ملایږي د دې نه سیوا نه ملایږي ورته سر ځکه چې وینټر او سمر چې کمپلیکیشنز دي کنه سر دا موږ ریګولر ټیچرز نه دي دا ټیلنټ پول په تھرو باندې راغلي دي تنخواهګانې بوله سر سیوا 25000 سر دا غي نه بوله سر موږ انکریز موږ بس پروپوزل راوړو ها په دې کې هو ټولو نه پهله چې د صوبایي حکومت کومه پالیسی ده چې دا 40000 مینیمم ویج دی تقریبا چې کم مینیمم ویج دی هغه به پکار دی چې د دې ټیک تا پهله خبره دویمه خبره چې کومه خبره دوی وکړه مونږ ټوله صوبه ډیجیټایزیشن طرف ته روانه کړې ده نو پکار دی چې د دې تنخواهګانې چې کم دي دې ته په اکاونټ باندې ډایرکټ ورزي او تھرد کس پکې نه انوالو ټیک شو ډایرکټ دا چې دې ته ډایرکټ ورزي بل چې کم دی دا تاسو وایي چې سر ټیچرز کارکردګي خده او د سخنه ده نو چې د چا خده پکار دی چې هغه ولې خده دا غي په مطابق باندې د نورو ګرومینګ او ماشه د شو او فیسیلیټیز هغه ته ملاو شي نو زموږ سره ټیچرز الریډي شارټیج دي نو پکار دي چې دا د دې خیال وساتي مطلب چې د خولي خشکېدو نه پهلا د دې پیسې دې ته ملاويږي پکار ده سر دا اصل مونږ سر دې کې اصل کې سیستم نه لري سر د اکاونټ 1 اکاونټ 4 ته سر اول سر دا پیسې کریډټ کیږي سر بیا دا غي نو بیا سر دیو ته ریلیز کیږي دیو سر بیا مخکې ډبل شفټ سکولز ته سر دا پیسې ورکړي د ټول ټیچرز ته پیمنٹ کوي نو دا سر لغون دي سر دا انډایرکټ میث دا سر دا موږ ډیجیټایز کو سر او دا سر ډیجیټایز کوي چې څومره چې کم کسان پکې ډیر انوالو عمره پروسس خرابېږي او پکار دی چې د میاشت پهله تاریخ باندې دوی خپل تنخواه د دې په اکاونټ کې پرته ان شاء الله صحیح سی ام صاحب تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او موږ دا اپریشیټ کوو چې داسې یو عوامي اقدام تاسو اوچت کو او تاسو د یو عام کوم چې زمونږ منتقلان دي روټ باندې ورکر دی دغه واسطه تاسو واورېدو ډارې کو او هغو سره په مسایلو باندې خبرې اترې وکړې نو به حیثیت یو ورکر او یو قبایلي ناجوان موږ دا اپریشیټ کوو انشاءالله د عوامي چې هر قسم اقدامي دې کې به موږ مکمل ستاسو سره سپورټ کیږي مننه ذکر الله او سی ام صاحب ما ستاسو نوټس کې دا خبر راوستله مسایل خو ډیر دي خو چون کې د وخت کې زمونږ د عام باجوړ د ولس د ټول نه غټه او اهمه مسله یو دام کې دی سره باجوړ کې چې کوم من دوه بازارونه دي او خار تحصیل کې راځي چې یو خار بازار ویل شي کوم چې مرکزی بازار دی او یو ته عنایت کلی بازار ویل شي نو هغه دوه کې چې د وخت دا د چې د تګ را تګ د رشوالي د وجه ډیر انتهایی یو خدای
بای پاس کوم ګورنمنت جوړ کړي وي خو چې تیر انتظامیه تر طرف نه پاغه باندې یونیسین جاری شولې او هغه باندې هغه دکانونه سر شلو منډیانې په سازي شو اړې په سازي شو نو دی وخت کې عملاً دغه بازارونو بای پاس نشته دی او دا د چې باجوړ کې خو ملکان ډیویژن خدا ان سی پی گاړو د وجنه دا د چې رش هغه سیوا شو چې روډونه هغه مخکنی دي د 1900 چې کوم جوړ شوی دي چې روډونو کې کار ونه شو گاډي ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي نو ډیره انتهایی مسله ده چې دا ماستاسو نوټس کې راوستله انتظامیه لګي دا غو باندې کوشش کوي چې ما په خپل باندې ډیسټریکټ اډمنستریشن ډي سي ته درخواست ورکړم هغه باندې اکشن واخیستو خو چون کې دا مسله په وختي اکشن باندې نه کیږي چې د مستقل پلانینګ په کار دی چې دا وجدار چلته د گاړو تعداد ډیر انتهایی سیوا شوی دی सईद ज़ाकिर अल्लाह उसका कंप्लेंट रहा लो मेरा इधर जो है वो डीसी बाजावड़ और हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो देखें कि रश किस वजह से है जिस भी वजह से हो आप उसकी वहाँ पर इंक्वायरी करें देखें विजिट्स करें और इसके लिए जो है कोई अच्छी प्लानिंग बनाए और वो प्लानिंग जो है मेरे ऑफिस में फिर मेरे पास लाएं और उस पर फिर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला ठीक है सीएम साहब बस मंगा पके دا ریکوست کوم سیم صاحب چې دا سدا چې دا گاړو د ډیروالي په وجه باندې یو خو آبادین د باجوړ ډیره سیوا شوی د بل د باجوړ د ټوله آبادی دغه دوه بازارونو باندې انحصار لري نو په هر طرف تزیم نو په دغه دوه بازارونو برازي دستا आवाज دستا پارلیمنټریان زموري اغم چې کوم د دلته دی بلارشي پارلیمنټریان بزان سره کې یو جامع پلان براوړي چې دغه روډونه کلاول دي یا چې کوم انکروچمنٹ ته هغه وکول دي یا بل څه تجویز دا منډې بل طرف ته وړل دي دا به یو جامع پلان راشي په هغه باندې به ان شاء الله موږ عمل کوو ها ټیک د سر بس دا یو ریکوست دی چې دلته کوم ته ټیمو خار کوم ډیویژن د غرازي د دوه بازارونو دغه کې راځي چې د بازارونو د منډیان لګ مناسب زی تشریف شي او دا اړې چې کوم ټرمینل جنوب سره څه به پورا گزاره وشي جی ثانک یو سیم صاحب مهرباني ثانک یو साजिद खान अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम साजिद खान खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर ताज़ खैर तबियत कैसे है खैरियत से अमन दे जी ز साजिद खबर کوم سر ما کمپلینټ کړو دی 418 کې چې کوم ګاډي ولاړی دا باجوړ ته دي دا کار موټر ها دا ګاډي کې 15 کسان کې نه سامنے تور باندې کوئی سرور کسان لاوړي دي کې درې روستو کې نه یو مخ کې نه د 15 کسان کې نه دوه مخ کې نه او درې روستو کې نه او 1500 روپے کرایه وای چا نه 1200 وکلی چا نه 1100 ولی او بس تاسو کې چا سره خبره وکړه نو لار دومره دنه او دي کراياګانې سیوا خپل بل 15 کسان کې نه ما دا ویلي چې هدایت جاری کړي ډي سي باجوړ تلته اکشن واخلي او ډي سي پېښور ته دلته اکشن واخلي سر نو دیوانی دلم داسې مختص کړی چې دیم خوشالي عوام ته سہولت کی سر सईद साजिद खान स्टासु कंप्लेंट रहा लो इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड रेट्स हैं कार्स के लिए वो आप मुख्तस करें और इसमें जो है आप ये तमाम जितने भी अड्डे हैं चाहे पेशावर में हैं चाहे बाजावड़ में हैं या चाहे दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन सब पर लाजमी करें कि उनका अवेजा किया जाएगा अपने जो हैं जो अड्डे हैं उसमें पहली बात दूसरी बात कि ये तो बिल्कुल ये मानने वाली बात ही नहीं है कि किस तरह वो आगे बंदों को बिठाते हैं ये तो रिस्क है उनके साथ और उनकी जिंदगी के लिए तो आप इस तरह करें कि जो भी हमारे खासकर ट्रैफिक जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो देखे जो भी इस तरह का करे कि आगे दो बंदों को बिठाया हुआ है तो मेरे ख्याल में उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए उस ड्राइवर का वो गलती करता है ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल से सर ये ट्रांसपोर्ट का वो है काम है वो अड्डों के जी 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 उसकी एनफोर्समेंट ही है होता है हर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट 60 ट्रांसपोर्ट को बोल ठीक है ठीक था सज्जद खान अमल बपियो को इंशाल्लाह खान जी जी वाया
دا زه بیسیکلی د باجوړ موسیقي کوم چې افسر روډ شیرو جنگي پېښور کې سر دلته زمونږ یو سرکاري سکول دی سر زمونږ چې کوم حلقه دا ان 27 کې راځي ډېره بدقسمت حلقه ده او پی کې 73 ان 27 دلته کله نور عالم خانو ګټو هم بیا بلې پارټي ته لاړو ارباب پسمایا تر هم بلې پارټي ته لاړو زمونږ دا کوم سرکاري سکول دی سر د کې دوه کمرې دي او ماشومان دومره زیات دي چې پاک سره جنازګاه ده او ماشومان سبق ورکوي زما ساجد نوم دی سر ساجد خان د سکول څه نوم دی سر سکول وینا بورډ ستنه سیسټه بس وتا ځانم 11:30 12 بجې راشي زما ټیم سره ستا فون نمبر شته ته به چې کوم دی زما ټیم به درشي ته به لاس نیولي بوځي سکول به ورته وښایې او د سبا نه به پې کار شروع شي انشاءالله تعالی ښه غلام اسرار السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر جی ډسټرکټ باجوړ وی سی 7 باندې سمون خبرې کو سر سلام درو خیر خیر جی تاسو خو سر مهرباني سر ما خپل یو کمپلینټ 13 ورځې کې کړو زمنګ دی ګرل های سکول خاطر دلته یو ډیران دی هغه خو ټیمه ولا راځي روزانه میش کی یا مطلب د سي 2 میاشتې بعد صفایي کوم خو ما چې چرته سي یو پراپر ډسبین غم ولا وکړل شي سر نه د سکول مخه ته څنګه چې کم دی دوی ډسبین خیره دا خو چې کم دی انتهایی نه لایقي او کوتاهی ده نه سر دا ډیران د سکول نه وړاندې دي خبر حال د دې لپاره بیا چې کم دی هغه بندوبست کول دي د ډسبین غټ جی سر جی یو پراپر ډسبین غم وشي نو خلک به دا کوړه کرکټ دغه ډسبین دارته دا په 24 غنټه کې دنه چې کم دی د دې بندوبست کول دي 24 غنټه کې وشي سر اوکې ثانک یو سر مهرباني محمد ارشاد سر دلته یو اډه د باجوړ کې مین اډه د جناب بس ټرمینل د دی یو دیوال په هغه کې راغلی او روډ کې او دا غي اسټیمیټ 84 لک روپۍ لګیدل او سره پیسې ډپارټمنټ ته نه راغلي موږ رائټ ټو انفارمیشن ته د دې انفارمیشن اغستل موږ ته ملاو شوی نه دي او بل سر صدیق آباد پاټک کې یو میله لګي دلته باجوړ کې مین چې کوم ځکه میله لګي دا غي ماهانه 12 لک روپۍ غستې کیږي او خزانه ته 50000 روپۍ راځي نو سر د دې معلومات وکړل شي او بل سر دلته مینرل دا کم چې ترانسپورت او ټرکونه مرکونه نو د په کمرو کې بند فیصله کیږي او سر د دې ټینډر ونه شو دا 3 پوینټس سر ما چې تاسو ته مخه کېدل ټولو کې پهلا خو چې کم دی دا دوه پهلا پوینټس چې کم ول د دې انکوایری وکړي کفرس کا دا د ګورنمنت د خزانه نزي نو د دې چې کم دی زر تر زر ډیټیل ما ته پکار دی within 14 days چې ټول انکوایری شوی او زما په ټیبل باندې پرته بل چې کم دا منرلز ولادي دا څنګه بند کمرو کې فیصله کیږي په دې ملک پوي کا دا سر د ټرکونه دي د دې ټیکی د دې ټندر کیږي چې کم ترانسپورت چې دته یوز کیږي هغه کې دیو بس په پټه باندې کار وسته دي او دا خاص خلکو ته ملاويږي داسې عوامي ټندر د دې نه شي حضرت بلال سکرین آن کړئ جی سر دا بلالم دا راغام باجوړ سره تعلق ساتم سر کوم ایشوز چې کوم دغه کلی ده سر هغه د هسپتال په اړه کې دا دغه مخ کې خوستا سو ډیر شکریا چې تاسو د خاص کړ دا باجوړ د لپاره د کلی کچیر یو دا دغه وکړو سر فیس ټو فیس کوم باجوړ خلک دي تاسو په دې مسله ډیسکس کوي نو د لپاره تاسو شکریا سر چې کوم ایشوز دي هغه د هسپتال په اړه کې چې کوم زمونږ خو بد قسمت نه یو مین هسپتال دی په باجوړ کې ټول ډسټرکټ کوارټر هسپتال خار بل پاره کې داسې ایشو دي سر چې هغه د عوامو د یوز لپاره ډېر کم یوز کیږي مطلب خلک به پرایویټ سیکشن ته ځي سر هغه کې لاول چې کوم دغه د ایمرجنسي سیکشنز کې چې کوم مسلې دي سر ایمرجنسي کې تاسو یو کیس ایمرجنسي کیس به ته ایمرجنسي سیکشن ته ورسئ سر ډاکټر خو یو خپل سیکشن د ستا مریض ته مسلې هغه به ګرځېدلی شي سر ډاکټر لکه سیکشن په خپل چیر نه راپات چې ستا مریض کوم دی هغه په بیډ باندې معاینه وکړي سر بالکل ته په ویل چیر هم نشته مریض باندې په وګور هغه یو ولته به وړي سر او به بوله هغه چیک اپ کوي به دا غنه بعد چې کوم فارمیسي والا دي سر هغه تعالی د 20 او په 15% دا تعالی میډیسن درکې باقي په سبته بار ته وزي الته به ګوري او به په منډه راځي او الته به راوړي به چې هغه 20 او 15% لګ ډیفاین کا څنګه
څنګه سر جی 20 او 15% لګ ډیفاین کا د دې څه مطلب دی سر کوم فارمیسیس چې دا کوم دوايانې چې ملاويږي میډیسن چې ملاويږي سر په ایمرجنسي سیکشن کې د ګورنمنت سایډ نه نو هغه سرکاري سطح زما په خیال 100% دي سر او چې دلته تعالی درکې نو هغه کې به تعالی 15-20% درکې باقي به نور ته د بار نه راوړي ځینې وخت کې در باندې هغه انجکشن سیرنج چې کوم دی سر هغه هم در باندې د بار نه راوړي وایي دا زموږ سره نشته دی زموږ سره اویلیبل دی صحیح ده بل چې سر ته وبله په منډو ایمرجنسي دا ستاسو مریض پروت دی هغه هم ولې د بار نه راوړي بیا چې کوم سپورټ یو سټاف دی نرس دی یا نور سټاف دی سر دا هغه پته بالکل نه لګي پکې ته به بیا ګرځي چې زه اوس څه وکړم مریض راته د انجکشن ورته څوک وکړي اکسیجن ورته څوک ولګي د اکسیجن هم څه پته نه لګي سر یا سټریچنګ کول دی هغه څوک وکړي سر د دې به پکې پته بالکل نه لګي سر او بل پکې یو ایشو دا ده چې د بار نه خلک راغلي سر دغه نه چې یا دا د کار لپاره کوالیفاید دی کو نه دي بار نه راځي او پریکټس به کوي خو چا ته انجکشن وکړو سر دا پته پکې نه لګي د وجې نه سیوا انجکشن دغه کېږي او بل سر یو ایشو راغلی و زموږ پرسنل خپله تللی مریض زموږ د کور د مریض و او هغه ته ایکسپایر انجکشن کړی و باقاعده موږ ډاکټر ته هم کمپلاین کړی او دغه ته هم کړی و د کوم نور هیډ افیسر چې دي د هسپتال هغه ته هم کړی ایم ایس ته خو هغه باندې هېڅ ایکشن نه و کړی دې لږ ټایم وشو 2-3 میاشتې کېږي سر په هغه باندې باقاعده په مریض باندې ریاکشن شوی و سر او بیا هغه ډاکټر صرف هغه فارمیسي والا تقاعد شو بس باقاعده نورې هم نو سر داسې دا هیلث ډپارټمنټ ناست تاسو ټول خبرې واورېدې په دې کې چې کوم دی تاسو زر تر زره ویزټ وکړئ او ویزټ هم د تاسو سرپرایز ویزټ او الته په وکړئ او الته چې ورشئ نو دا ټول حالات په خپل سترګو باندې وګورئ د دې مرګري د حضرت بلال نمبر شته د دنه به ټول کمپلینټس ریټن کې واخلئ چې کم کمپلینټس کوي او بل چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولې دا خو سره معاف کېدل نه دي پکار په دې کې چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولې د ثبوتونه به د بلال خان نه راوخلئ او د دې خلاف خو فورا چې کوم دی انکوایري او بیا که فرض کا څوک پکې ملوثي نو هغه په کور پکار دی چې کینی کنه مونږ ته دلته کیجوالټیز نه دي پکار د دې د غفلت د وجې شبیر خان خپل سکرین آن کو مایک مال کا سی ایم سے تاسو اوري السلام علیکم وعلیکم السلام شبیر خان خیر دې سر جی تاسو څنګه یې تم خدای سر شکر دې مهرباني سر زه شبیر یم د باجوړ نه سر زمونږ د روډ مسله د لینک روډ دی تقریبا داسې 700 فور آبادی ده او داسې 40-50 فور کورونه دي هغه ته یو لینک روډ دی او دا ډېر ټایم وشو چې زه اپلیکیشن جمع کوم ډیفرنٹ ډپارټمنټس ته ورغلی ما مختلفو خلکو سره ملاو شوی ما خو تر نن وخته پورې هغه روډ هغه مسله حل نه شوه کله چې باران وشي لکه 13 ورځ باندې باران شوی دی نو اوسه پورې هغه ځای باندې خټې دي که مریض شي که دغه شانته ضعیف العمر شي ماشومان شي سکول روډ دی موږ ته جوړېږي سی ایم صاحب شبیر خان څومره روډ دی دا تقریبا 350 فیٹ روډ دی سر دا چا حلقه ده دا اوس د مبارک زیب حلقه ده او نثارباز چې کوم دغه دی د ان پی والا دغه دی سر صحیح ده داسې ده چې دې کې به ان شاء الله تعالی د ډي سي ستاسو خبرې اوري زموږ باقي پارلیمنټریان چې کوم دي اجمل خان انور زیب خان حمید الرحمن ډاکټر صاحب دا ټول ستاسو خبرې اوري په دې کې به ان شاء الله تعالی سبا د ستاسو دا سرویم کمپلیټ شي ان شاء الله په دې باندې به کارم شروع شي دا دومره غټ روډ نه دی او زه چې کوم دي دا زموږ الریډي انګوینګ سکیمز هغه کې اډ کوي یا چې کوم دي نوې نان ډي پی راوړي او دا 350 فیټ خو زما په خیال دومره غټ روډ نه ډي ډي سي نه یو کوي د اس ډي آی نه یو کوي دا ورته وکړي صحیح ده صاحب ګل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی سر تاسو خیر وای د ټولو نه اول خو سر تاسو ته او تاسو ټول کابینټ او ملګرو ته سلام وعلیکم السلام د سر زمونږه د آبادی د ویش تقریبا دا د 15 نواله د 20000 پورې ده کم چې زمونږه روډ دی دا روډ نه زمونږه ټول آبادی په یو شهر باندې ده نو په هغه خلکو ته ډېر تکلیف وي کا خصوصا کله چې څوک بیماری یا په چارپای کې په کټ کې راوباسي بار روډ ته او یا په هاتګاړو کې راوباسي کومه روډ دی چیرمن صاحب
سر دا صرف موږ ته لینک روډ په کار دی، یو 2 ځای لینک روډونه چې هغه به ټوټل یا به نیم کیلومتر یا به 1 کیلومتر هلته بیا مین یو لاره ده مشترکه قامي لاره ده چې دغه قامي لارې ته موږ له یو لینکس راکړي او په د قامي لاره باندې بیا موږ له کم از کم 10-12 فوټ روډ برابر شي، نو ان شاء الله العزیز د دې نه ټول نه زموږ هغه ستونزې حل کېدای شي. چیرمن صاحب سبا به در سره ډي سي افیس نه رابطه وشي، ایس ډي آی کې ورته دغه روډ واچوي او په کار دی چې دغه روډ جوړ شي. صحیح ده؟ ټیک د جی سر دا ډېره غټه ستونزه راکړه، دا حل شي ان شاء الله العزیز تاسو په موږ باندې احساني او زمونږ ستاسو نه سر خصوصي تمه دا ده چې تاسو په خپل باندې د یو قبایلي سوچ والا خلک یو د قبایلو په مسایلو باندې پوهیږئ. د 1000 ارب روپو نوې پیکیج مې درته روان کړی دی او په هغې کې به ان شاء الله ډېرې ستونزې ختمېږي ان شاء الله. ښه مهران شاه. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. سر څنګه چل دی؟ تاسو ښه یاستئ؟ خیریت دی مهران شاه. ښه الحمدلله ستاسو دعاګانې دي سر. جی رور وایه. تجدي زما نوم مهران شاه دی او ډسټرکټ باجوړ سره تعلق ساتم او په خپله باندې هاکي نیشنل پلیر یم سر. ښه ماشاءالله. سر زموږ چې کوم درخواست ستاسو دپاره ستاسو جمع کېدو هغه زموږ د باجوړ هاکي ګراوند په باره کې او سر پاټا گیمز په باره کې سر. ها جی سر زمونږ باجوړ هاکي ګراوند چې کوم دی هغه په 21 کې شروع شوی او په 22 کې کمپلیټ شوی او سر په هغه کې زمونږ گیم شروع شوی سر اوس 25 دی سر، خو په هغه کې تر د اوسه پورې ګراوندمین جابس چې کوم دی هغه هم نشته دی او کوچنګ سټاف پکې هم نشته دی سر. ها او ګراوند ټیک دی سر. ګراوند چې کوم دی هغه زیاتره خرابېدو طرف ته روان دی سر. د هغې پراپر چې کوم دی ګراوندمین نشته دی سر. هغې موږ ورته پرایویټ ګراوندمین نیولی سر، پر هیډ موږ هغه ته 500 روپۍ ورکوو. نو که تاسو موږ ته د ګراوند دپاره پراپر ګراوندمین او د هغې دپاره کوچنګ سټاف راکوئ سر. بل ګراوند ته چې کوم مین ایشو ده او خرابېدو طرف ته چې روان دی سر، هغه د واټر د وجې. لکه دې ته به 24 غنټې سر واټر ورکوي، لکه دا بلون ساتي هغه ته اوبه نه ورکولی کېږي. په 24 غنټو کې هغې ته تقریبا صرف 30 منټ اوبه ورکولی کېږي سر. جی سر. اوبه شته نه که څوک یې ورکوي نه سر؟ په 24 غنټو کې سر په ډېر کم د ورځې چې دی هغه په 5 بجې باندې بجلي راځي سر او نیمه غنټه سر هغه ته موږ اوبه ورکوو، باقي د هغې نه بعد بیا پلیر گیم کوي. نو سر که دې ته سولر سیسټم وشي نو پراپر سهار نه چې ماښامه پورې په دې کې 3 ټیمه اوبه کېږي سر، انشاءالله نو بیا به زه وایم چې کلیري او خرابېدو نه به بچ کېږي سر. نو سینتھیټک ګراوند دی د دې خو امپورټډ هغه کارپیټ راځي د کوریا او د چاینا او د دغه نه، دا هغه ګراوند دی نو هغې د مینټیننس دپاره همدغه ضروري ادروایز هغه بیا ختم شي د نور. دې کې به داسې وکړو مهران شاه چې دا سولرایزیشن خو به انشاءالله وشي، ګراوندمین به هم وشي او د کوچز دپاره چې کوم د سپورټس ډپارټمنټ ته به زه ووایم چې د کوچ بندوبست درته وکړي سر. او بل چې کوم ایشو و سر، مخکې به زموږ پاټا گیمز کېدل، هغه پاټا گیمز چې دي هغه اوس ختم شوي دي سر. پاټا چې کله کیپي سره ځم شوې ده نو هغه کیپي گیمز کېږي سر. پاټا چې کوم پلیس دی هغه ته هغه اپرچونټي نه میلاویږي کوم چې به ورته په پاټا گیمز کې میلاوېدل سر. اوس د کیپي گیمز چې کوم کېږي نو د پاټا نه ډېر کم پلیر دي چې هغه ته په کیپي کې موقع میلاویږي سر. خو تاسو موږ ته پاټا گیمز د مرج ایریا گیمز په نوم باندې بیرته بحال کړي سر. دا به ستاسو یو غټ احسان وي سر په پاټا خلکو. د ستا دپاره د نن نه بحال شو انشاءالله. جی سر. سر بس دا تاسو کوم ته بحال کې صرف دا په باجوړ باندې نه سر، ایز قبایل تاسو دا ټولو قبایلو باندې احسان سر چې تاسو واپس نن نه مهران ته اعلان وکړه چې ما درته بحال کړ. بس شکریہ سر. اگر آپ کی اجازت ہو تو کمشنر ملاکنڈ بات کر رہا ہوں سر، اگر آپ کی اجازت ہو سر. یہ آلریڈی سر 2 دن پہلے میں نے اپنے تمام ڈپٹی کمشنرز کو یہ ڈائریکشن دی ہے سر کہ ڈویژنل سطح پر اپنے اسپورٹس آفیسرز کے ساتھ مل کر شیڈیول کریں. ہاکی بھی جس سیزن کے مطابق ہے، کرکٹ، فٹ بال اور یہ ٹورنامنٹس جو ہے ہم ڈویژنل سطح پہ سر پلان کریں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو چونکہ ابھی باجوڑ جو ہے ملاکنڈ ڈویژن کے ساتھ آتا ہے تو پہلے تو مجسٹریٹس والا ایک اپنا سسٹم تھا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جو ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو ہمارے 9 ضلع ہیں، آپ کا کمشنر صاحب آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ چلنے دے. میں مہران کے لیے اسپیشل اعلان کر رہا ہوں. ٹھیک شکریہ مہربانی سر. دا زکریا خو چې کم کمپلینټ را رسولې دی ډي سي صاحب بجوړ، دا زکریا چې کم خواهش دی دا ورته پوره کوي. ښه
صحیح ده سر دا ټوټل 23 اپلیکیشن راغلي او 23 کې موږ 5 تا سټریټ ور ځکړو بیا ریمینینګ چې نه زموږ دا سپیشل سپورټ وغیرہ نو تاسو موږ وکړو سر بس زکریا چې سی ام سیکریټریټ ته رسیدلې دی او سی ام افیس ته نو خامخا په کار دی چې دا لاړ شي نن به ولکړی سر دا اوکې جی خلیل الله سر my name is Madola تحصیل مامون ڈسٹرکٹ باجوړ جی خلیل الله واز درځي وای سر زمنګ د ډماډولې چې کم مین کې ورته سر او دا غیر لپاره د وځل پول منځوري وشوله او بس بیا غ منځوري چرته ورکه شي سر نو د اوسه پورې دا غ پول انتظامات ونو شو یو ځل په کارم شروع شو هغه سریه مری کې خخ کړي خو بیا غ قصه ورکه شو نو سر که تاسو د لپاره احکامات جاری کړئ مهرباني به د دې نه سر ټول تحصیل مامون ته پیدا رسیږي ها په دې کې سیکټری سی ان ډبلیو ستا خبره واوري دي دی به چې کم دی الته ایکسن هایوي ته وای په بجوړ کې چې په دې باندې فورن چې کم دی کار شروع کوي او په 2 هفته کې دنه چې کم دی رپورټ زما افیس ته ورسوي صحیح ده सर इसमें सर इस हापुल के हवाले से सर में एक कमेंट है सर मैंने ऑलरेडी एक इसमें केस मूव किया हुआ था और आपने उसकी मंजूरी भी दी थी इसमें सर एक प्रॉपर जो पुल था वो 2019 में उसकी अप्रूवल हुई थी लेकिन कुछ फिजिबिलिटी के हवाले से कुछ इश्यूज है तो मैंने इसके लिए एक केस मूव किया हुआ है आपने इसको साइन भी किया हुआ है सेक्रेटरी CNW के पास है इसमें मैंने बग्स के लिए वर्ड प्रपोज किए हैं और साथ साथ उस एस्टिमेट के अंदर हमने तकरीबन दीगर जगहों पे भी प्रपोज किया हुआ है CNW के पास है वो केस जी सर कल या मंडे को आप जो हैं फिर सेक्रेटरी साहब से मिलने और जो साइन किया हुआ है आपने मुझसे तो इसको फॉलो करें और 14 दिन के अंदर जो है ये मुझे रिपोर्ट कर देंगे ठीक है अजीज खान माइक ऑन कर अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब څنګه وای خیر وای वालेकुम सलाम अजीज खान په خیر صحت مزاج به خیر بالکل خیر دی سیم صاحب زه د باجوړ نه خبر کوم باجوړ لارا کماندل نه خاصنګ خیر بالکل خیر دی تاسو خیر وای سر شکر دی وای سر زمونږ تقریبا ماندلو کې 50,000 آبادی ده ها او روډ ډیر زیات خراب دی او د پل مسله هم ده دلته ها دا ستاسو چې کوم درې پیغان دي دا هغه حلقه ده سلارزي دا د اجمل خان حلقه ده اجمل خان صحیح ده اجمل خان ماته چې کوم دي دا ما په خیال راوړم دي دغه روډ او په دې باندې چې کوم دي زر تر زره سیکټری CNW ناس ده ایکسن هایوي ته وای چې په دې باندې زر تر زره الته غو کې او په 14 دن کې دا ریپورت هم زما په کار دی جی لاست هغه عبدالرحمن فل سکرین آن کا مایک هم آن جی عبدالرحمن وعلیکم السلام من سلور تا بایگانی اعلی تعلیم یافته او د موجوده ملکی او صوبایي حالاتو د وجنه بیروزګاری روزګار د حصول لپاره موږ ډېر کوششونه وکړل خو لیکن د اوسه پورې څه کامیابي نصیب شوې نه ده نو دې بنا باندې موږ بایګانو بطور مجبوري دا فیصله وکړه چې زموږ د نیکونو ځمکې دي په دې باندې به موږ مختلف قسمه باغات مثال د سبزیانو ورسره د فروټ دا جوړ کو او نو موږ به د خپل اپنے مدد آپ تحت باعزت روزگار حاصل کو تر دې زموږ تقریبا چې کوم دی 120 پلس ایکڑ ځمکه ده ها ماشاءالله دې سره به تقریبا 50 پلس نوجوانان چې کوم دی دا پر روزګار باندې شي صحیح ده نو دې سردی زمون زموږ چې کوم دي دا باراني دي صحیح ده خدا دا چې 50 کسان ناسي نه چې بیا نوکران نه کې نه دي ان شاء الله زه تاسو سره لږ ډیټیل شیر کوم نو زمونږ چې کوم دي دا باراني دي د اوبو شدید قلت سره مخ دي کنه
عبدالرحمن خان دا سدا چې زما بل میټینګ هم شروع شو د ستا مسله ما ته راغله زما افیس پتا سره رابطه وکي چې کم زمونږ الریډي یو سکیم دی سولر ټیوبویل والا اریګیشن کې نو ان شاء الله تعالی هغه کې به دستا دا ټیوبویل هم شامل کو اول د بزما ټیم درشي سروې به وکي زیب وګوري د غینه بعد به چې کم دی په دې باندې مخکې عمل وکړو صحیح ده کنه